حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر او ماښام مانځه له روان وي، هر سبا او بیګا مانځه له روان وي. حدیث مبارک کې راځي الله سبا او بیګا میلمستیا کوي په جنت کې. الله سبا او بیګا میلمستیا کوي په جنت کې. څه معنی ده؟ معنی دا ده علما وایي د دې حدیث مبارک مطلب دا دی چې کله دا قیامت په ورځ به رب العالمین دغې کسانو ته ووایي چې څوک په سحر او ماښام مانځه له تلل، وی رب العالمین به ورته ووایي چې څومره پیرې دې مانځه له تلې وې سحر او ماښام، نو اقومره پیرې د ده په جنت کې میلمستیا وکړي. څو پیرې به ده کړي په تلو راتلو کې، اقومره پیرې نن په جنت کې میلمستیا وکړي. ځکه دی زما کور ته راتو نو دا زما میلمه و، نن ورته زه د هغې میلمستیا عوض ورکومه. څو پیرې به ده کړي دي جومات ته، اقومره پیرې به الله په جنت کې میلمستیا کوي. څومره د اعزاز خبره ده. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی کور کې اودس وکړي او جومات طرف ته د مانځه په اراده روان شي، بل څه اراده یې تړلې نه وي. حدیث مبارک کې راځي چې دی یو قدم والی الله یې ګناه معاف کي، په یو قدم یو ګناه معاف شي. نو دا خو دوه خپې دي، نو دی به بل قدم وسألي، نو چې بل قدم والی نو الله یې په هغې یوه درجه اوچته کي. په یو قدم الله یوه ګناه معاف کوي او په یو قدم رب العالمین یوه درجه اوچتوي. یو قدم علی ګناه معاف، دویم خپه اوچتوي الله یې ګناه معاف کوي، درجه الله اوچتوي. په یو قدم باندې چې کله سړی جومات ته را روان او د مانځه په اراده باندې را روان، بل څه اراده یې د دې سره تړلې نه وي، نو الله دا اجر رب العالمین ورته ورکوي منګزار ته. حدیث مبارک کې راځي بنو سلمه دا یوه قبیله وه، هغې د مسجد نبوي نه لږ لرې وو. نو چې کله د مسجد نبوي خواته کورونه خالی شول، نو هغې قبیلې وې موږ د مسجد نبوي خواته ځو، ځان له به د جومات خواته نږدې کورونه ځایونه خالی شوي دي، نو ځان له د جومات سره نږدې کورونه اخلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو سلمه قبیلې ته وایي تاسو دا اراده کړې ده؟ وی او د الله حبیبه موږ دا اراده کړې ده چې مسجد نبوي خواته ځایونه خوشي شوي دي، نو ځان له دا کورونه لږ رانږدې کوو، موږ د جومات نه لرې یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی تکتب آثارکم، نه جوماتونه کورونه مه نه رانږدې کوئ، کورونه هم په دقه ځای باندې ښه دي. تکتب آثارکم، تاسو چې څومره قدمونه اخلی نو یو قدم باندې الله اجر لیکي. کورونه مه نږدې کوئ، لرې هم دا کورونه ښه دي چې قدمونه هم سیوئ، یو قدم بدله کې الله اجر لیکي. نو چې څومره قدمونه سیوئ نو دومره به هم وي اجر سیوئ. مه رانږدې کوئ کورونه، لرې ښیئ د جومات نه چې قدمونه ډېر الی چې اجرونه هم سیوا کیږي. نو چې دا یو قدم جومات طرف ته اوچت کی، نو دا عقیده ساته چې امام الانبیا فرمایلی دي یو ګناه مې معاف شو، او چې دا بل مې اوچت کو نو یوه درجه مې اوچته شوه. نو چې څومره قدمونه ډېر الی دومره به الله اجر ډېر درکوي. حدیث مبارک کې راځي چې کم کس تاسو ووینئ چې هغه جومات ته ډېر ځي راځي، جومات ته تګ راتګ ډېر کوي، فاشهدوا له بالایمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فاشهدوا له بالایمان، د دې سړي د ایمان گواهی ورکوي، د ایمان گواهی ورکوي، د ایمان. او بیا حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی ځان لمونځ وکړي او بلې د جماعت سره وکړي، 29 درجې ته دې مونځ ته فضیلت حاصل دی چې کم د جماعت سره شوي. 29 درجې فضیلت دا په معمولي غوندې دغه زموږ نه پاتې شي. مونځ هسې وکړو خو چې د جماعت سره یې وکړو نو 29 درجې دا مونځ غوره شو. او تا ته د درجې پته نن نه لګي، تا ته به د درجې پته ولګي چې کله جنت ته دا ټول خلک لاړ شي،
یو درجه به په مرتبه کې فرق دا یو درجه به لوی سیزي بیا هلته ستانه چې یو سړی یو درجه اوچت نو ته به زیریږي چې دی خو زمانه یو درجه اوچت دی نو بیا به وایي چې فرض منځونه مې کړی وي هغه 27 درجې وي چې د جمع سره مې کړی وي نو د دې درجو اندازه به تاسو ته معلومه شي خو چې کله سړی جنت ته لاړ شي هلته مراتب ووینو مونږه نو مونږ ته به د درجو احساس وشي چې دا درجه دومره لوی سیزو او ما نه به په معمولی خبره باندې پوت کې